السلام علیکم عزتمنو شاسوار اخر هغه حقیقت بیان کولو چې تاسو ته وجنه ته یې خپل خزاب طلاق کړل ده. عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادګینه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نه وي حتما د زموږ هم دا چینل ته سبسکرایب کړئ خو کې وسه د کړي نشان او چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې ترورسي. عزتمنو شاسوار خپل خزې ته ولی او په کوم خبره باندې طلاق ورته ورکړ. عزتمنو ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په ټول حقیقت باندې خبر شئ. شاسوار به تاسو ټول ښه پیژنئ. د پښتو د مشهور سندرغاړی و او بیا یې تبلیغ شروع کړ. څه موده پاسې بیا د سندرو خواهش و چې زه بیا یعنې سندرو ته راوځم او سندرې ووایم. اوس بیا په سوشل میډیا باندې د هغه یوه ویډیو ډېره زیاته شیر شوله چې په هغې کې ویلي دي چې یعنې زه خپلې ښځې له طلاق ورکړو او خپله ښځه یې طلاقه کړې وه. عزتمنو طلاق عزتمنو شاسوار وایي چې د کور کې مې د لانجو د وجې نه څو ورځې مخکې مې پلار کره ښځه لېږلې ده. ښځه یې پلار کره تللې ده چې د پلار کور یې په بټخیله ملکن کې دی. سوار دا خبره واضحه کوي چې زه هلته کې وغوښتم او زه چې هغه ته ورغلم نو هغوی ما سخرګانې ما سره ټولو په جنګ جګړو باندې شول. نو بیا زم بیا مجبوره شوم او ما ورسره بیا جنګ جګړې وکړلې. خو اوس زه ډېر د مجبورتیا نه دا کار کوم ځکه د ډېرې مجبورتیا نه دا کار کوم چې دا کار یعنې چې بل یعنې سخرګانې د سره وکړي نو یعنې زه نه غواړم چې یعنې دې سره زه دوباره یعنې خپل کور وروښکم. غواړم چې زه خپل هم دې له طلاق ورکړم. که چې خپلې ښځې راته یعنې وړه لوري راته راوغورځوله او زوی یې رانه واخیستلو. شاسوار وویلې چې زه مې خپلې ښځې د تبلیغ په جامه کې نه وم خوښ ځکه یې د ما سره ګزاره نه شو کولی. اوس زه خو هم غواړم چې اوس زه طلاق ورکړم. د دې نه وروسته به اوس شاسوار خپل ښځې له طلاق ورکوي. عزتمنو موږ په دې په باره کې ډېرو ویډیوګانو کې موږ د ښځو په باره کې خبرې کړې چې ډېرو ښځو ته دا پکار ده چې خپل خاوند سره ډېره ګزاره وکړي ځکه چې خاوند خو د کار نه ستړی ستومانه شي. بیا یې دماغ کار نه کوي چې ښځه ورباندې معمولي غوندې تیزه خبره وکړي نو خاوند ته بیا غوسه ورځي نو هغه ته په غوسه کې بیا ډېرې خبرې ورته کوي. نو بیا د دقې خبرو نه بیا چې ډېرو خبرو او غلطو خبرو ته چې شي نو د دقې نه بیا یعنې کور ورانېږي. خو هر یوې ښځې ته پکار دی چې یعنې خپل خاوند سره ډېره ګزاره وکړي. شاسوار ته دا حالات ډېر د غریبۍ د وجې نه رامنځته شوي دي ځکه چې ته په دې نه مخکې په بله ویډیو کې ویلو چې زه ځکه واپس سندرو ته راځم چې دنیایي کارونه خو م وکړم ځکه چې ما ته مالي مشکلاتو مسله ده چې ما سره مالي پیسې راسره نه وي او څه سامانونه راسره نه وي او د خوراک څښاک پیسې راسره نه وي یعنې نو زه باید په دلته کې دنیایي کارونه به زه څه کوم. دنیایي کارونو ته به لږ ډېره توجه ورته ورکوم. واضحه خبره ده چې په کور کې جنګ جګړې د خاوند د غریبۍ د وجې نه هم جوړېږي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.